أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة کاف بنلسما باردا مسلمانان لپاره پدې کې عظیم عبرت او دارنګي هدایات دي خاص طور سره چې څومره انسان باندې پریشانی راځي نو د هغې وجوهات سوي او د هغې علاج او دارنګې معالجات دا څه ده هر انسان پریشان دی د چا پریشانی کمه ده چا پریشانی سوا ده او ځنې داسې دي چې هغه پورا انداز سره پریشانی کې مبتلا دي اخبو نه واخله سره پورې د دې پریشانیانو علاج هغه څه دی قرآن پاک د هغې علاج ښیي دارنګې د دې وجوهات ښیي د پورا درس نچوړ او خلاصه هغه ذهن کې ښودلي څومره پریشانیانی د هغې علاج دی پرېښودل نافرمانیانی څومره پریشانیانی د هغې علاج دی پرېښودل نافرمانیانی یا دویمه خلاصه ذهن کې ښودل پکار دی څومره پریشانیانی د هغې وجوهات دی نافرمانیانی دنیا کې څومره پریشانی ده هر انسان باندې پریشانی راځي مختلف اشکال شکلونه دا هر یو پریشانی د هغې وجه څه ده قرآن نه تپوس وکړه قرآن پاک ښه انداز سره پوه کوي څومره پریشانیانې د هغې علاج دی پرېښودل نافرمانیانې آسان الفاظو کې به زه ووایم چې څومره انسان باندې پریشانی راځي نو د دې علاج دا دی د دې دوی دا ده چې انسان خپل جرمونه نافرمانی دا پریږدي نو واقعي پریشانی به ختم شي یا دا څومره پریشانیانې دي د دې وجه څه ده چې انسان نافرمانی کې مبتلا دی هر انسان که ځان ته سوچ وکړي فکر وکړي خپل رزلټ او دارنګې نتیجه هغه په خپله وښکلی شي بل چاته د هغې ضرورت دا نشته دی قرآن پاک دا غوږ ایښودل پکار دی سورت کاف دی بیان صاف دی آیات نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرمائی واضرب بیان کا دیتا دلیل ویلے کی گا واضرب بیان کا لهم دتا مثلا مثال رجلین دو کسان دی مرگری دی دوستان دی یارون دی جالنا گرزول امنگا لی احدیما دی دو کی یوتا جنتین دو باغنا اللہ فرمائی دو کسانو کی یو کسمنگا اغلا منگا باغنا ورکرل من اعناب یا اللہ سنگا باغنا اللہ فرمائی من اعناب دا انگرو باغنا دا ورطا ملاوشلل وحفظناهما او دا باغنا منگا پٹکڑیو بنخلن پکجور سرا میز کے باغنا دی لیکن سنگا دی انگرو باغنا او چار چا پیرا شبول کتا گوری نو آغا سنگا شبول لے کجرو شکل کری وجعلنا بینہما زرعا او دا دی پمیز کی فصلو دمرا قیمتی باغ دے چاہی کی یو انزی یو زرزی آغا خالین دے ٹول پائی کی فیددا میز کی باغ ندی دی انگرو چار چا پیرا کجوری او میز کی ذرا برزے نشترے آئے کی سنس فصل لے قرآن پاک د دې باغ بیان کوي کلتل جنتین
ورکول با دی دوارو باغنو آتت اکولها خبل میوا مددی میوا چی واغا وافر انداز سرواخ تیم پٹی بندی میوا بی ورکولا ولم تظلم کمی بینک ومنه ددینا شیئا زربر وفجرنا جاری کریو منگا خلالهما ددی پمیز کی نهرا یو نهر باغ دا خپلی اوبری باقی غټ نیر راغلیو لہذا باغ دا یعنی هر وقت کی دی بندی بہار ہی بہارو کم باغ دا ٹیم پا ٹیم اوبر ملاویگی نو یقیناً اغا باغ دیاغی میوا غی کی کمی دان راجی خواه وکان له ثمرن دی انسان لپارا دی باغ مالک لپارا میوا ثمر دی میوی تم ویلے کی سونے تم ویلے کی چاندائی تا نور مال تم ویلے کی بدی واقعہ کے دا پاکستان یو ادنا کس نواخلا صدر پاکستان پوری عبرت دے گا قرآن دی کمال نا ڈک دے یو ادنا کس دے اغلا پارا پدی کی سبق موجود دے یو انسان دا سیدی چاگا غٹ مقام منی دے اغلا پارا ہم پدی واقعہ کی موجود دے او دا دی نچوڑا خلاص دادا چی سمرا پریشانیانی دیاغی علاج دے پری خودل نافرمانیانی یا دویم خلاص دادا چی سمرا پریشانیانی دیاغی وجوہات دے نافرمانیانی وکان له ثمر دی انسان لپارا نورهم وافر مالو سونوا چاندیوا فقال دا انسان دغا دی باغ مالک جوش کراغی لصاحبه اقبل دی بل مرگریتا دیس لگیاشو سوی وهو یحاوره جاغ سرائی گفتگو کولا اغ سرائی بات چیت کول خبری اتری کولی بعد انسان لاللہ مال ورکی دی بیا جو تنگی دو نہیں خواہ بیکار انسان چی گوری بیکار کپرائی چی گوری اگا دغا کپرائی دا قرآن خی چاگل اللہ تعالیٰ پی بہار راولی خوشحالی راولی عود راولی مان راولی ترقی راولی دی ملک سر برائی راولی دا انسان چکم دے باغی بندے نا شکری اختیار کی غرور کی راشی پوشا چلان دی کپرائی دغی دا دے دا دا بس دا سانگو نوشلل دا دی طبعی سبب دارائے خواہ اگر انسان دے چا اللہ ولی مال ورکر دے غرونو شان لمال دے غٹا اددا لیکن دے انسان کی تبدیلی را نقلا پوشا چے بہترین انسان دغا دے بہترین انسان دا دے خواہ وکان له ثمرن دے انسان لپارا و میوا یعنی سونوا چاندیوا ثمر دے ٹولو تا ویلے کی فقال لصاحبه ويداخ بالمرغريتا وهو يحاوره چاغ سرائی خبری اترکولی انا اکثر زیم زیاد من کا دتانا و انسانا ما پی جنی کنا زیم دتانا زیاد مالن پا مال کی و انزو نفرا نوکر چاکر کی نوکران و سرم وافر آوا سمرا غٹ سڑی دمرا غسرا ہر شے وافر انداز طریقہ نو لہذا دی دیر زیاد جوش کی راغی ٹنگی دونو خلینای دا الفاظ وطلل انا اکثر الفاظ دیر زیاد خطرناک دی زتانا بہتری ما زتانا زیادی ما مال کی دارنگی او دی لحاظ سرا ودخلا دی داخل شو جنتہو اخبر باغتا وہو ظالم دی ظلم کون کے اولی نفسی اخبر بزام بندے دا الفاظ خطرناکو نو دا گویا چې د زامنې ظلم وکړه قال دوی ما اظن زدا ګمان کوما انت میدا هذه ابدا چې دې باغ منی با چرتا خزان راشي یعنی دا باغ دې زما چې کوم حالات تاسو وینئ چې هر وخت کې دین دګنی رات چګنی ترقای کی ما هر وخت کې ما باندې خوشحالی دا بهار دې نو دا با همیشه وی چرته با دا نه ختميږي وما اظن زدا گمان نکوما الساعتو چیرا بشی قیامت قائمتن قائم کدن کے آخرت نو منکر دے گا اللہ تعالیٰ ورکی چا لپارا اللہ گوری چی دا انسان سکی خوا دیکھ ہر انسان لپارا مالدان لپارا لوی برت دے گا خاص طور سرا اگا حیواناتی داو مال لے سونا دا چاندی دا داو مال لے بادشاہی دا داو مال لے ہر انسان لپارا بدے کی برت دے وما اظن الساعت زگمان نکو ما دی قیامت
قائمتن چې دا باقی قائم شي ولئن رددت كذوا فالشمع الى ربي اقبل ربتا لعجدن بابهما خيرا قرا من هذا دينا منقلبا زید واپسی دا خپل دا گفتگو کلام دا اختیار کو او دارنگی دا آخرت نا هم انکار اختیار کو پدی منی شکر ادا نکو ناشکری اختیار کرا کما بل غریب انسان دے غریب چاگتا نرازی سو قریب لیکن ظاہری طور سرا خو غریب دے لیکن اللہ اغلا چا اللہ تعالی کما خزانہ ورکڑی وا آغا خزانہ دی ایمان وا آغا خزانہ دی یقین وا اللہ تعالی ولا قیمتی خزانہ ورکڑی وا مال و سرنو اغدتا خبرو کا قال له صاحبه ودتا دد مرگری یا دوست دے یا مرگرے دے یا رور دے وهو يحاوره چې د سره خبرې اترې کولی اکفرتا او انسانا او ناشکرات انکار کوي بالذي دی غزاتنا خلقك چې دی پیدا کړې من تراب د خاوري دا غریب خبرې اوري هي پیدای د خاوري تو جنن سنگا چی چار بارا برابری تا سر مال لے تا سر جمال لے دا نور کرور مال لے سونا دا چاندی دا یاد ساتا ابتدا کی تا سریشینو بالکل خالی او بقبل پیدایش تو گورا دی خاورین اللہ دلا پیدا کرے ثم من نطفت بیاد ساس کینا ثم سواک رجلا بیا اکڑی سڑی برابرو ادا سے انداز سرات تیار نیراغلے نرے انسان پیدا شئی ای شی در سره نو تشکدوی دنیا تراغلی اللہ درمانی دا خزانی کلاو کری لہذا دا جل تعالی کمال لی اخبر ابتدا تو گورا لیکنہو اللہ لیکن زچی ما زخدا یقین ساتم چی اللہ تعالی ربی زما رب دے ولا اشرکو بی ربی احدا زاخبر رب سرا بلسوک شریک نجوڑو ما ولولا ولنا اذ دخلتا اولی ونیا چیت داخل شیوی اخبر جنت کا اخبر دی باغتا تالا دا طریقہ پکاروا قلتا تا ویلوی ماشاء اللہ تا دا ویلوی چی ماشاء اللہ یعنی حق سکیگی چی اللہ تعالی اغواری لا قوت الا باللہ اس طاقت زمان نشترے مگر دا ٹول طاقت دے اللہ دے دا دوا تعالی ویل بکارو خواہ ان ترنی کتوینی مالرا انا قلا چیز کمی من کا دتانا مالن پا مال کی وولدا با اولاد کی دا بنی بہار دے لیکن ما سرا دا نعمتونا نشترے لیکن دا یاد ساتا فعسا امید دے ربی اخبر دے ربنا ایوتی انی چراب کی مات اللہ تعالی خیرن غرا من جنتی کا استا دی باغنا داستا چکم باغ دے ددینم اللہ تعالی ما تا غور راگی دا ما من امتحان دے چی اللہ سے غریب پیدا کرے ما لیکن رڑکی چی دا اگر کما خبر وان واغا دیرا قیمتی واقع اگر ایمان والا خبر وان یرسلاو بلیگی علیہا بدی بندی حسبانا عذاب من السمائی دبرنا دا کم جستا باغ دے دا یاد ساتا دا دائمی بنی کتا دا سی ناشکر خبر اختیار ہے نو خطر دا چی دی منی عذاب راشقا فتصبحا سعیدا زلقا نو دا بشی چٹیل میدان دانتا دباخ کاری لیکن دا بداسی لگا ساو میدان خواہ او یصبحا یا بوچیشی ماؤها ابتدی غورا اچی فلن تستطیع له طلبا نبی استاد دی طاقت دی طلب کولو استا بیا دمرا پاور نشترے چی دا ابتلا وچی کی نو بیا طاقت نشترے چی تو براو کاگی خواہ بس دی اللہ تعالی کار دے بعض وقت کی دی او غریب سڑی دی اللہ پا ذات منی داسی یقینی کہ اگر تا یو خبر اوکڑا نو واقعی اللہ تعالی دی اگر خبر لاج ساتی اور اگر شان لکی خواہ اللہ کا شان لکی بعض وقت کی کہ انسان اللہ سر تعلق دے ایمان مضبوط دے کہ اگر داسی بکی گی اللہ تعالی دی اگر قسمون پورا کی خواہ او اگر شان لکی گی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ قرآن پاک فرمائی دیتا اندماج بھی لکھی گی قرآن پاک فرمائی کہ بس چاپیرشو وَأُحِيطَ چاپیرشو بِثَمَرِهِ دد دی باغنا عذاب رہے چاپیرشو
د شپې سټیم کې عذاب راغې دغه باغ مالک چې کله لاړ سار مال ته ګوري ای باغ نام و نشان دا نشته چټل میدان دی خیشي هم نشته ښه فاصبح مرودل د یقلب کفی سار کده په دې حالت کې چې خپل مرودل لا سنا علامه انفقا هغه چې د خرچ کړي وا بیا پدې کې باغ باندې چې کوم خرچ شي وا او چې کوم باغ دا ټول باغی باندې خزان راغی وهي خاویه دا باغ ارتاو شی علی وروشیا خپل بچتونو باندې چتونه لاندې سا باندې ويقولوا بيد يا ليتني يرمان دي مالرا لم اشرك بربي احدا چې ما خپل رب سره بل څوک شریک نه جوړ کړي معلومیږي دا چې دا انسان مشرک وها وی پلانې سره ډیر زیات خوش قسمت لري ډیر زیات خوش قسمت لري مال ډیر زیات وافر قسمتای علامت نه دیغه خوش قسمتی دار چې انسان الله تعالی دین ورکی مال خشره و سره سمج بواله او دارنګي دینداری دغه ورنه انسان لپاره دغه مال وبال ګرځيخه ولم تکل له نود لپاره فئه یو جماعت یو ګروپ یو ټولګي ينصرونه چې نکړي وي من دون الله سوا دی الله تعالی نه الله سره مقابله شو کولی شي وما كان منتصرا او نو دی بدل اغستونګي چا چې باغ تباک الله سره مقابله ګران دغه هنالک الولایت دې کې اخکارش لا نتیجه چې تمام اختیارات لله الحق یقینا رښتینی تمام اختیارات چاله پر دی الله لپاره هو خیر د الله تعالی غره ثوابا ثواب ورکولو کې وخير عقبا غره انجام کې دا واقعیا بیان شلا دې کې نچوړ دې چې انسان د عمل د وجنا پریشانی راځي د دې پورا درس او نچوړ چې کوم آیاتونه تلاوت شول په دې واقعیا کې چې یو غاړه مالدار دی بلې غاړه غریب دی لیکن غریب سره ایمانی دولت سره دا اوچت دولت دی هغه یقین الله پر ذات باندې چې الله ما باندې کوم حالت راويشتي دي زه به دې باندې خوشاله یم بل انسان دی هر څور د وافر انداز سره سونه دا چاندی دا باغونه دی اولاد دی نوکر دی چاکر دی هر شی وافر دی لیکن دغه ناشکری اختیار کړه هغه باغ ته واغستې شو د دې نچوړ خلاصه دا چې نافرمانی دی وجنا انسان باندې چې کوم دی پریشانیاں راځي که انسان نافرمانی اختیار کی اندیشه ده خطر ده چې د باندې پریشانی راشي او دارنګي د نعمتونو دا سلب شي دا دنا واغستې شي په دې واقعیا کې تمام مسلمانانو لپاره هر انسان کې جمپړې کې پاتې کیږي بنگلې کې پاتې کیږي او دارنګي خاص هر عہدی سره لیکن دې کې یو عظیم سبق دی مسلمان لپاره چې څومره پریشانی ده د دې وجوهات دي چې انسان نافرمانی اختیار کی دغه د وجنا پریشانی راځي نن پورا دنیا لپیټ کی را چې څومره دنیا کې پریشانی راغله او تمام انسانانو منی نو دې سره وچو سره لامدوم بیا سوجیغه هغه انسانان چې هغه دیندار دي لیکن اکثریت دی وجنا زیات نافرمانی شروع ده دنیا کې هر انسان لپاره وافر انداز سره دی الله تعالی نعمتونه دي چاله الله صحت ورکړ دی چاله اولاد ورکړ دی چاله نور خوشحالي ورکړ دا چاله سنیامتونه لیکن هر انسان چې هغه خپل رزق وکاږي نو واقعي نافرمانی کې ذره بر کمی نه کوي هر انسان بے انتہا ناشکرین سبا د الله تعالی دی نعمتونو شروع ده لہذا خطر ده چې انسان له د نعمتونو دا واغسلی شي لہذا د دې وجوهات دي چې انسان نافرمانی اختیاري انسان دا غواړي چې زه بد شمه د سشینا څومره پریشانیان دي دغه نه بد پاتې شمه محفوظ پاتې شمه نو دې نافرمانیان پریدي نو واقعي دغه علاج او معالجه د دې آیاتونو دا معلومیږي چې انسان نافرمانی پریدي نو واقعي پریشانی دا بن راځي دا خپل د عمل نتیجه انسان څنګه عمل اختیاري بال وخت الله تعالی دا حالت راولي چې پورا انسانان باغی باندې پریشان کی په دې وخت کې چې څومره پریشانی ده د بیماری په شکل کې پورا دنیا هغه لپیټ کې راوښتي ده چاہے کې مسلمانان دي غیر مسلمان دي شیعاګان دي هندوان دي نیکان دي برایان دي بادشاہان دي رعایا ده غر والدي دي خار والدي بلکې دې سره سره سارو ته بیا خطر ده ځنګلات ته هم خطر ده داسې بیماری مخکې هم راغله تاریخ کې لیکي چې دې ته طاعون بیماری ویل کېږي
چې د هغې اثرات انسانانو منی دنیا انسانان چې کوم دی هغه به د دې بیماری دی لاس نه هغه به د هغو زندګي ختمه شله د سره سره چې څومره حیواناتو هغه حیواناتو منې هم اثر وشو هغې کې چې کوم پی وغیره هغه به وچلل او دې سره سره داسې ګرمې هواګانې به چللې او ځنګلات ونې بلکې ځنګلات کې چې کوم حیوانات دي هغو باندې به دا اثرات به راتلل او دارنګې ټولو باندې د بلاو شلو د هغې علاج به دا چې انسان به الله طرف ته توجه اختیار کړه خپل جرایمو ته خپل ګناهونو ته هغې ته به یې کړل الله طرف ته به یې توجه اختیاروله نو واقعي د هغې حل به دا راوتو نو دې واقعا نه هم دا معلومیږي چې انسان باندې پریشانی راځي دا د انسان د هلاکت دی وجې نه او د انسانۍ دی وجې نه نو هر انسان ته باغونو شکل کې نن سبا ملاو شوی دی کې بنګله ده دا هم یو باغ دی دارنګې که نور انسان لکم نعمتونه ورکړی شوي دي دا ټول مختلف اشکال دي د دې شکریا هر مسلمان لپاره ادا کول پکار دي بعض انسانان دومره غټو غټو کوټو کې پاتې کېږي چې هغه د ریل ګاډي نه اوږدي دي غټ غټ بنګلې دي لیکن په هغې کې شکر وغیره دا نه ادا کوي دا خپل یو کمال ګڼي دغه انسان لپاره وبال دا جوړېدی شي امام شافعي رحمت الله علیه خپل په مکان باندې لیکلیو ماشاء الله لا قوة الا بالله چا ورته وی چې دا خو د باغ والو په راغله لیکن تاسو خپل په بنګلې باندې دا لیکل دي دا څه وجه ده وي دا ما لپاره باغ دی د کور کې چې کوم بال بچ دی دا ټول ما لپاره باغ دی لہذا زه د دې شکریا ادا کوم دی واقعا کې یو لفظ چې هغه خطرناک دی دا ذهن کې راویستل پکار دی مسلمان لپاره چې هغه لفظ انا دی انا پښتو کې ورته زوی دا لفظ به انتها خطرناک لفظ دی لہذا قرآن پاک د دې الفاظ ته دا معلومیږي چې مسلمان دا چې الفاظ نه استعمالي الله طرف ته توجه اختیاري کې دی وایي چې زما مال یا زما او دا او دارنګې زه سیما نو یاد ساته قرآن پاک د دې الفاظ نه دا یو قیمتي لفظ راوځي چې انسان د دې نه څه کوي ځان بچ کوي او دارنګې څه کوي د دې ناشکریا وغیره دا نه اختیارېږي دویم لفظ دا دی چې انسان کې یو باغ ته داخل شي یو بنګلې ته داخل شي او یو شي باندې ستا نظر خبرې وته نو ته به کومه دعا وایي د دې واقعا نه دا معلومیږي ماشاء الله قوة الا بالله دا دعا بلولي دا آیات نمبر 39 نمبر آیات دی سورۃ کاف باغ ته یا بنګلې ته چونکې نظر داسې شی دی چې د خوږین ګولۍ دومره نقصان نه کوي لکه څنګه چې نظر نقصان کوي چا باندې خوږین ګولۍ ولګي له پنډۍ باندې لیچ باندې بس هغه لیچې کندم شله پنډۍ کندم لیکن نور جوسا د بچ پاتې شله لیکن نظر داسې شی دی چې د خوږین ګولۍ نه تیز دی بعض زنانه بعض نارینه د هغو دا نظر هغه څوکي چې هغه بل انسان له چې کوم دی هغه قبرستان ته ورسوي حدیث پاک کې راځي چې نظر انسان لپاره قبرستان ته رسوي او ساورې دی هغه کټوۍ ته رسوي یعنې فورن چې کوم دی هغه ما ختمېږي خلک یې حلالوي او پخوي نو لہذا مسلمان لپاره دا پکار دی هر مسلمان لپاره چې دی یو بنګلې ته داخل شي یو باغ ته داخل شي انسان باندې ساوري باندې سیشي باندې د نظر ولګي دی ماشاء الله ویغه او چې کوم کورونو باندې تورې کټا تورې چړلې یا ګاډي سره کوم شی ژوند کړی هغه ختم کی او دا الفاظ چې کوم دی داولی کی ماشاء الله لا قوة الا بالله دا الفاظ چې کوم دی دا ویل پکار دی مسلمان لپاره دارنګه مسلمان لپاره خپل ابتدا ته کتل پکار دی چې دا انسان چې کومې درجه کې دی کوم مقام باندې دی داسې نو د دنیا نه د دنیا ته راغلی تشکدو چې کوم شي نه دی پیدا شوی قرآن پاک هغه ته یادوي خلقک من تراب ثم من نطفة دا انسان د خاورې نه پیدا دی د ساز کې نه پیدا دی پس ته د الله تعالی دا مقام د رسول دی چې دی بیا هغه ادنا شي نه کمزوري شي نه پیدا کو دی برابر کو دا د باندې امتحان دی لہذا چې دی ناشکری دا دی اختیار نکي بل خبره د دینه دا معلومه شله چې بعض وخت یو غریب سړی لیکن دا الله تعالی په ذات باندې دومره یقین دی چې هغه د خولې نه یو خبره وکړي الله تعالی د هغه د خبرې لاج ساتي او دارنګې کوم دی درهم برهم کوي لہذا بعض انسانان هغه څخه ایمانی پاور دی هغه یقین هغه ډیر زیات وي او الله تعالی په ذات باندې یقین وي بهرحال دی واقعیا کې موږ لپاره یو عظیم سبق دی چې دنیا کې انسان باندې چې څومره پریشانیاں راځي دا وجوهات دی هغه داري چې د انسان
دین وجنا لہذا پورا درس نه جوړ او خلاصه دالا چې څومره پریشانیانی داغي علاج دې پرې خودل نافرمانیانی چې انسان نافرمانی پری نو دی با چرتا دان راځيغه یا چې څومره پریشانیانی داغي وجوهات ته سيجه نافرمانیانی داغي وجوهات ته دا قران پاک هي الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره قران پاک تعلیمات باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ